چې عوامو له کوم قسم کاندیدټ منتخب کول پکار دي. یاره عوامو له خدا سوچ پکار دی چې آیا د کم خلکو علامات په اړه زمونږ اوریدونکو ته څه وایي؟ علامات خو جی داسې یو ټوس علامات پکار دي چې مطلب څنګه په ماضي کې شي داسې کړن نه دي پکار اور امن طریقې سره د الیکشن لړاو او په دې علاقه کې به یو امن راولو. ګټون کې کسته په خپل ویلو کې کس باندې روب نه جمع کوي. بالکل جی خار جیت چې کوم دی په دې کې وي. السلام علیکم. د خیبر سیمه یو سره حاضر یم عثمان علي عثمان او ما سره د جناب شیخ افضل صاحب. قدرمن اوریدونکو نننې پروګرام زموږ د الیکشن په حواله سره دی. کم الیکشن چې په 19 دسمبر 2021 کې چې کوم دغه توقع ده د ګورنمنت چې کوم پالیسی دغه مطابق کې دي چې هغه مخکې کې وروسته کې خو بهرحال 19 دسمبر 2021 چې کوم د بلدیاتي انتخابات لپاره ټاکل شوی ورځ ده. په هغې کې به موږ اورو د خپل کوربه جناب شیخ افضل صاحب نه مختلف قسم سوالونه. زموږ لومړۍ پوښتنه ده د جناب شیخ افضل صاحب نه. شیخ افضل صاحب چې کوم الیکشن دی په دې کې کوم خلک کوم کینډیډیټس پاس کوي په هغې کې کوم کینډیډیټ خلک ووټ ورکوي نو عوامو له کم قسم کینډیډیټ پاس کول پکار دي کم قسم کینډیډیټ ته چې کوم دی ووټ ورکول پکار دي. یو چې تاسو په بینر باندې هر یو کس دا لیکلي چې آپ کی ووټ کا صحیح حقدار نو مختلف قسم خلک دي چې هغوی د خپل صحیح حقدارۍ چې کوم دی دعوه کوي. اصل کې د انتخابات حواله سره خبره ده لکه څنګه چې تاسو وی چې 19 دسمبر او 2021 کې چې کم کرن دا کم الیکشن کېږي نو په دې کې کم قسمه خلک راوستل پکار دي. تاسو دا سوال مخې ته راوړو نو جی دا خو ډېر ښکلی سوال تاسو مخې ته راوړو. هغه قسمه خلک مخې ته راوړو چوز کو خوښ کو هغه قسمه خلک چې کم په معاشره کې په دې غریب سیمه په دې غریب علاقه کې چې کم د خدمات کوي د دې خلکو خدمات کوي هغوی خدمات چې ورک نه وي هغه یوازې د وټونو دپاره ده چې مطلب وټونو ته راځي اقتدار ته راځي او دغه ټایم کې چې کم د خپل خدمات ښکاره کړي نه د هغوی مخکې خدمات ګورئ مخکې حالات ګورئ چې آیا دا کینډیډیټ چې کوم دی په دې علاقه کې په دې غریب سیمه په دې ځای کې چې کوم دی آیا د دې خدمات شته ښکاره دي ښکاره نه دي نو داسې قسمه خلک چې کوم دی مخې ته راوستل پکار دي. لکه تاسو څنګه خبر وکړه که نه جي چې هر یو انسان وایي هر یو انسان دا لیکلي چې مطلب آپ کی ووټ کا صحیح حقدار ټیک شوله ستاسو د ووټ چې کوم دی صحیح حقدار دا یو سړی دی. هر سړی غواړي چې زه ستاسو د ووټو صحیح حقدار یم لیکن تاسو خپل چوایس کوئ تاسو خپله خوښه کوئ او هغه قسمه خلک چې کوم دی مخې ته راولئ چې هغه د دې علاقې د غریبې سیمې چې کوم دی هغې خدمات وکړي. بالکل د شیخ افضل صاحب د خبرې سره اتفاق کوم. هغوی په دې خبرو کې دا خبره څرګنده کړه چې د یو انسان دی چې کوم دی یو کینډیډیټ دی هغه چې کوم دی بیک هم وکتلی شي مطلب چې کوم د هغه ماضي ده هغه دې هم وکتلی شي چې په ماضي کې د هغه کردار څه پیدا شده کې انشاءالله چې هغه په ماضي کې کردار دا برابر چې د خلکو د عوامو خدمت کړی نو هغه دې په مستقبل کې هم انشاءالله د عوامو خدمت کوي. نو عوامو ته چې کوم دی پکار دا دي چې هغه دې یو داسې قسم کینډیډیټ منتخب کړي کوم چې د هغه په مستقبل کې ډېر زیاته پکار راځي. زموږ ستاسو نه دویمه پوښتنه دا ده شیخ افضل صاحب چې کوم سمبلز د ګورنمنټ عوامو ته ورکړي دي کوم نشانات علامتونه دي چې عوامو ته کم ورکړل شوي دي لکه څنګه چې په دې تېرو الیکشنو کې و چې عوامو ته پکې یو داسې قسم علامتونه میلاو شوي چې هغوی چاته شو کولی نه شي چاته ویلی نه شي چې زما دا علامت دی مطلب مختلف قسمه ګراموفون شو وغیره. د دې نه علاوه چې کوم دی چاته به چا ښودلی هم نه شي چې لکه دا زما سمبل دی. نو د دې په باره کې چې کوم چې زموږ عوامو ته تاسو خپله نظریه خپل نظر شریک کړي. بالکل جی عثمان علي عثمان صاحب جی بالکل تاسو ګورئ په دې کې کرنټ سیمبل خو ډېر بهتره ډاګلي دي. خیر بیا هم بهتري خو بهتري هغې مخکې الیکشن نه چې کوم د ډېر بهتره دي که موږ مخکې الیکشن والو د هغې ته نظر واچو چې کوم د ماضي خبره موږ وکړو نو په هغې کې داسې قسمه سیمبل ورکړی شوي چې هغه زموږ دپاره زموږ د علاقې دپاره د شرم سبب هم مخې ته راغلی خو چونکې کرنټ هغه سیمبل نشته لکه څنګه موږ وګورو چې مطلب یو باجه ورکړی شوي وه چې کوم ګراموفون ورته موږ ویلی شو. دې نه علاوه چې کوم دی داسې مختلف څیزونه چې کوم دی لکه چمچ یا مختلف داسې کوم سپون چې کوم دی نو داسې قسمه څیزونه داسې قسمه سیمبل هغه ورکړی شوي که نه جي نو دا نو پکار کرنټ خو ما چې مزید څه نه وکتل هغه سیمبل ماشاءالله ډېر بهتره دي او کرنټ حکومت ډېر ښه قدم پورته کړی دی او هغه سیمبل چې کوم دی ډېر بهتره راغلی جي. بالکل چې کوم په ماضي کې کوم شیخ افضل صاحب تاسو ته کوم وویلې چې په ماضي کې چې کوم سیمبلز او کوم نشانات عوامو ته ورکړل شوي هغه بالکل د شرم باعث و چې په هغې کې مطلب ګراموفون شو باجه دا شند کې نټ شو یا پکې دغه شند کې د
چمن شوله نو ایون چې زیات تر کینډیډیټس په خلکو په دې باندې بیا ټارچر کول ځکه چې لوکل ګورنمنټ نو په دې کې بیا د په هغه سیمبل باندې به عکس یادېده نو هغه به چې کوم دی ډېر زیات ټارچر کېده نو زموږ چې کوم اوسني دا کومه پالیسي وه د ګورنمنټ ډېر زیاته د خراج تحسینو ته پېښ کوم چې په هغې کې د عوامو لپاره چې کوم دی داسې سیمبلز راغلي دي چې هغه د عوامو خوښ هم دي او هغه نیګیټیو سیمبلز نه دي زموږ ستاسو نه درېیمه پوښتنه ده جناب افضل صاحب چې دا الیکشن په پر امن طریقې سره وشي زموږ عوامو ته صرف دا تاسو ورپه ګوته کوي چې د الیکشن چې کوم طریقه کار دی هغه په امن کې وکړل شي او دغه شان کې عوامو له پکار نه کدا دي چې هغوی د جنګ د کړنو پوره اجتناب وکړي مننه جی الیکشن خو جی دا خو د خار جیت دی کې هر یو گیم دا موږ دا وایو چې دا یو گیم دی یو گیم چې شروع شي هغه کې د خار جیت خبره وي او خار ولې راځي او جیت ولې راځي خار اله راځي چې مطلب د انسان هغه انسان چې کم نن راوتلی مخې ته قدم یې کېښودی دی هغه غواړي چې مطلب زه د علاقه باندې خدمات وکړم خو چونکې د مخکې خدمات او اوس خدمات هم تاسو ګورئ که نه جي نو هغه قسمه خلک ګوري چې مطلب د ده خدمات ډېر دي که د بل خدمات ډېر دي نو اصل کې جي چې کله انسان ته هار جیت راځي لکه یو کرکټ دی جي که په هغې کې مطلب چا ښه پرفارمنس وکړو ښه بالنګ یې وکړو نو د هغه به چې کوم دی ښه پرفارمنس ښه رزلټ مخې ته راځي که چا پرفارمنس ښه ونه کړو زړه نه کار ونه کړو نو هغه پرفارمنس چې کوم دی هغه به خامخا خار وي نو دغه شان چې کوم دی جي په دې وټونو کې به هار جیت وي خو چونکې دې نه انتشار جوړول نه دي پکار په دې علاقه کې به انتشار نه جوړو دا علاقه یو پرامن علاقه ده دا غریبه سیمه یو پرامن علاقه ده په دې کې به چې کوم دی هغه قسمه خلک مخې ته راوړل دي هغه انتخابات باندې مخې ته راوړل دي چې مطلب په دې علاقه کې خدمات وکړي او تاسو به کتلی وي تاسو به چې کوم دی مخکې نه کتلی وي کرن نه جي کرن خو به هر انسان خدمات زیات کوي که نه جي هر یو به واس وتی چې زه خدمت غواړم صحیح حقدار زه یم صحیح حقدار زه یم هر انسان داسې وي خو چونکې تاسو مخکې رزلټ والی چې مطلب مخکې خلک چې کوم دی تاسو سره څنګه د هغوی په سیټ باندې راشئ او دا خلک کامیاب کړي د دې علاقې دپاره یو خدمات تاسو به چې کوم دی دا وي چې تاسو داسې قسمه خلک راولئ نو دا علاقه به مخکې شي دا غریبه سیمه به مخکې شي او دا خلک به ډیولپ شي زر ته زره نو دا به ستاسو یو ښه چایس وي ښه خوښه وي لیکن د ډزو نه چې کوم دی اجتناب وکړئ د یو بل سره شرمه جوړوئ په دې سیمه کې دې کې به خلکو یو بل سره ملاویږي اسلام خدا نه وایي چې مطلب تاسو شر جوړ کړئ اسلام خدا وایي چې تاسو امن قایم کړئ نو ان شاء الله به امن قایم او چې چا رزلټ خو د چا سوچ خو د چا فکر خو د علاقې دپاره ان شاء الله هغه به چې کوم دی مخکې ځي د شیخ عبدل صاحب خبره دا وه چې لکه د کوم ګورنمنټ کومه پالیسي اختیار کړې ده چې په هغې کې په 19 دسمبر 2021 کې چې کوم بلدیاتي انتخابات دي نو په هغې کې د عوامو له پکار دا دي چې هغوی د خپل امن پرچار وکړي او د امن طریقې سره چې کوم دی هغوی د خپل الیکشن لړاو کړي او پرامن الیکشن چې کوم دی د هر چا حق دی د هر یو کس د هر یو کینډیډیټ حق دی چې هغه ته د پرامن الیکشن میلاو شي عوام چې کوم دي هغوی د جګړې نه مکمل اجتناب وکړي زموږ ستاسو نه شیخ عبدل صاحب اخیری پوښتنه دا ده چې زیاتره پکې خلک گیم هم دا څنګه چې تاسو د گیم حواله ورکړله چې په هغې کې څوک راوځي نو خامخا یو کس میچ وبیلي او یو ګټي نو ګټونکي له پکار دا نه دي چې هغه په دې ویلونکي باندې خپل روب جمع کړي دا شان موږ د الیکشن حوالې سره خپل زموږ چونکې ټاپک دی نو موږ د الیکشن حوالې سره خبرې کوو چې په هغې کې ځینې کینډیډیټ داسې دي هغه داسې دي چې هغه الیکشن وګټي نو هغه بیا په خپل دویم چې کوم دی هغه حریف دی په هغه باندې چې کوم دی خپل روب جمع کوي نو دا زندگی ګټونکي له کم قسم اقدام پکار دی چې په دغه ورځ باندې چې کوم دی هغوی هغه اختیار کړي او هغوی ته چې کوم دی د امن هغه ذریعه جوړه شي او بله بلونکي چې کوم دی هم خبر شي ډېره ښکلې خبر تاسو مخې ته راوړه نظر خو داسې کول پکار دي په دې معاشره کې چې آیا دا کم بل انسان چې ولاړ دی دا هم زما ورور دی که زه ولاړ یم زه هم د هغه ورور یم نو دغه چې کوم بیلات والا کس دی خار جیت خو وي خو چونکې دې له صبر کول پکار دي او دا کوشش وکړي چې انشاءالله زه به هم داسې ځان جوړوم چې راتلونکي الیکشن چې کوم دی هم زه وګټم زه په دې علاقه کې خدمات وکړم په دې غریبه سیمه په دې غریبو خلکو چې کوم دی خدمات دا زموږ د ستاسو فرض دي او دا خدمات به موږ کوو نو په دې به موږ چې کوم دی یو بل سره کلیشز نه کوو یو بل سره به انتشار نه جوړو موږ به امن خوښو او په دې علاقه کې به چې کوم دی امن سره راځو یو بل سره به خندا پیشانۍ سره راځو بالکل چې کوم شیخ عبدل صاحب ویل چې کوم الیکشن دا بالکل کوم چې ګټونکی دی دا دی په د کم هار والا چې دی خامخا په ګیم کې خامخا هاري یو کس میچ ګټي او یې بایلي نو ګټونکي له پکار دا دی چې هغه د دې بیلونکي چې کوم دی حوصله افزایي وکړي بل بیلونکي ته پکار دا دی چې هغه د خپل
ولې ما ته اوټ کاسټ نشو هغه د خپل مستقبل او ماضي ته وګوري خپل مستقبل دې په هغه طریقه سره چینج کړي د عوامو خدمت دې وکړي عوام دې واپس خپله لړۍ ته راوړي راغونډو خپل پروګرام زموږ دا پروګرام چې کوم ټایم دی بالکل ختمېدونکی دی تر دې دمه اجازت ورکوي عثمان علي عثمان او جناب شیر افضل صاحب